ذكر الله جل شانه فرمایي انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. مساجد خلق باندې یسوع په الله باندې په آخرت باندې ایمان لري. دیو یې صحابه کرامو با په داسې د خیر په ځایونو کې د مال د لګولو ډېر کوشش کاوه. نن زموږ مال بې ځایه لګي، بې فایدې لګي، رسمونو رواجونو کې لګي او د شهرت او د فخر په ځایونو کې لګي. حالانکه د مال د لګولو ځای دا دی. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سیالي ورته راشي او په دې ځای کې لري سیالي وکړي. ولې د قیامت پورې به دا مسجد آبادي، تا به دې کې مال لګولې، تا به کې خدمت کړلې، بدني مالی، تر څو پورې چې دا مسجد آبادي او د الله نوم پکې اغوستلی کېږي، ستا په قبر کې تا ته چې کوم دی د هغې ثواب در روان دی. دیو جنا نبی علیہ السلام فرمائی چې من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه. جا مسجد آباد کو یو خطه به کوله وله د خپل وس مطابق الله جل شانه با داغه د پارا په جنت کې محل چې کوم دی آباد الله بر په جنت کې کور وي. دیو جنا صحابه کرامو دا مال چې لګېدلی دی هغه په داسې ځایونو کې لګېدلی، مساجدو کې د الله په دین باندې لګېدلی. نن موږ تاسو د خپل مال د لګولو مصرف معلوم نه دی، دا مال زه کوم ځای ولګوم. ولې په ګټلو کې هم مسلمان آزاد نه دی او دی په لګولو کې هم آزاد نه. ګټي به دی مال د شریعت د اصول مطابق او باغ ځای کې به لګي کوم ځای چې الله د لګولو د حکم ورکړي. ځکه د قیامت په ورځ به دې باره کې مستقل تپوسونه کېږي، مال دې ګټلی څنګه و، لګولی دې څنګه دی. په داسې ځای کې به لګولو کې ورسره الله بیا حساب نه کوي. دې وجې نه د مسجد ظاهري آبادي د هم مسلمان فرض دی او بیا مسجد آباد شي. ماشاءالله و زموږ استادو ذمہ داری ده چې په اعمالو باندې د مسجد آباد. زیات وخت زموږ په مسجد کې تیری وې صحابو زمانه کې چې بچا تاسو کو لکه کوم ځای دی وی جمعه ته تللی دی، څه وخت به راځي پته نه لري، او کبوی بازار ته تللی دی وی کله به راځي دغه دی اوس پرې شي. ولې بې ځایه هغه خپل وختونه نه ضایع کوو. په مسجد کې که سړی هسې هم ناستي که نه ذکر عبادت نه کوي، هسې هم د دا وخت په عبادت کې شماري. نو زړه ته د راحت او سکون رسولو ځای به مسجد جومات دی، د الله کور دی، لوی نسبت دی، د الله کور بیت الله. د الله کور ته کوم سړی راغی دی په امن کې شو. نو چې مونږ تاسو خپل اوقات هغه مسجد ته ورکړو، جومات ته ورکړو، په دې کې چې کوم دی اعمال کوو، ذکر عبادت او دغه شان دی قرآن کریم سره کوم دی مونږ تاسو خپل تعلق جوړ کړو. دا قرآن کریم په دې کې د دنیا او د آخرت د مسلو حل. الحمدلله ستاسو جومات کې یعنې قرآن یې کېږي او دغه شان دی درس پکې کېږي. چې موږ تاسو پابندۍ سره پای کېږو. یو ورځ زموږ قضا نشي، زموږ د قرآن سره تعلق جوړ شو، قرآن باندې پوه شو، زموږ زندګي به بدلې شي. نن مسلمان ولې چې کوم دی بېچینه دی، پریشانه ولې دی؟ ځکه چې مسلمان د قرآن نه لرې شوی، د جومات نه لرې شوی دی، د عالم نه لرې شوی. او باطل خدا کوشش کوي چې دوی ته علما بد ښکاره کړي، چې عالم ورته بد ښکاره شو دی به د قرآن نه د مسجد نه محروم شي.
خپل د تباہی کې بل څه شک نشته نو خپل علماء سره تعلق قائم زړه د قدر احترام او وې کوم سړی چې د عالمانو قدر د زړه نه کوي الله جل شانه به په رسول کې عالمان پیدا کوي او کوم سړی چې د عالم سره بغض ساتي د رسول الله مهمه الحمدلله کوم کسانو دې مسجد په آبادی کې مسجد خو آباد نه ممکن لیکن دا کم کار چې په وشو دې کې ثواب استا الله جل شانه دې ولا جزای خیر ورکړي الله پاک دا ودا سعی او دا کوشش په خپل دربار کې قبول کړي چې به کې مالی حصہ غستدا بدني حصہ غستدا چا ډوړې چې به کې را لګلې هر قسمه حصہ غستدا الله دې دا دا کوشش قبول کی او دا مسجد اللہ پاک دا پورا عالم دا پارا ہدایت ذریعہ و سبب اللہ جل شانوی عمل کرتے